بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد سورة ابراہیم مکی سورت ہے، نازل شید رستو د سورت نوح نا ترتیب نزولی کے 2 دے مخ کے صورت کے چکلا دلائل ذکر کرو نو پدے صورت کے ترغیب بئی فی التبلیغ پاس ای او دا مسئلہ ورسوئی دارنگے مخ کے صورت کے ترغیب و قرآن کریم تا ندلد کے حکمت دا قرآن کریم ذکر کئی دارنگے مخ کی صورت کے مسئلے ذکر کڑوا پا دلو باندے نو پدے صورت کے تخویفات بئی منکرین تا سوک چی نمانی مسئلہ ناغی دا پارا تخویف او یرا دعوت صورت بومی ترغیب فی التبلیغ دا مسئلہ او رسوا ابراہیم علیہ السلام گورا دا مسئلہ رسول وا او خبر او پکی تذکیر بی ایام اللہ خلق لا واعظ و نصیحت دے پا مخینو رزو باندے مخینی 2 قسم ورزی تیری شی دی صد رحمتون ورزی دی نو صد عذابون دی وی تذکیر بالنعم والنقم پا نعمتون دا اللہ باندے او پا عذابون دا اللہ باندے دے خلق لا یاداش ورکا تذکیر ورکا پن والا ورکا پاغی باندے خلاصہ دا صورت بئی قرآن صورت کے ترغیب دے قرآن کریم تا او صداقت دا قرآن کریم بذکر کئی ابتدا کی بیا صورت کے علم برازی سلور پیر رازی علم نو علم چی اولنے راغے نو داغی نرستو د خلقو رویہ و ذکر کئی د مبلغ سرا د خلقو رویہ د مبلغ سر صدا د عالم سرا و د مولا سر صدا دا غچا سر صدا چی آغا بیان کئی یو خو د خلقو رویہ دائی چی خلق تختی وس بیو بیا را گیرئی بیا بیو کینئی دا با 10 منٹا 6 منٹا نیمہ گھنٹا بناسیو نو خدا دا چی سنگا موز کی گیو تختی رویہ د خلقو د مبلغ سرا دا با پیش کئی دویم تذکرہ چی کئی نو جدال المشرکین فی ما بینہم د مشرکانو خلقو د یو بل سرا او د مبلغ سرا جگڑی د یو بل سرا حالات آگے بھی ذکر کے رستو اول کے مشرکینو جگڑے د مبلغ سرا پیغمبر دے کاغا عام مبلغ دے داغی سرا د دے خلقو جگڑے دویم علم نرستو د خلقو حالات به ذکر کوي په خپل مینز کې خلق په خپل مینز کې څنګه دي
نای تذکرہ برازی. دریم عالم چراشی نو پاغی کې امثله به ذکر کړي او آخری انجام د خلکو به ذکر کړي. سلورم عالم چراشی نو آلته کې ادله عقلیه وي، واقعا د ابراهیم علیه السلام وي. ګورا خپل کور والا خپل بیبي او خپل زوی هغه دقه سه په شړ ځای کې پرې خودل چې آلته کې اس نو آلته چې ورسو واقع برازي. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. چې آلته کې کعبه نه ولا خواو شاته آبادی د سره نوا د کعبه هغه بنیادونه هم نخکارېدو. دا غرستو چې کله اسماعیل علیہ السلام لو شو نو ابراهیم علیہ السلام ته الله اغزیونو او هودل هغه آبادی وکړه، کعبه جوړ کړه. نو واقعا د ابراهیم علیہ السلام به پیش کړي. دارنګ زجر او تخویف دا به پیش کړي هغه چاله چې هغه مخالفین دي خبره نه مني. دلته کې ابتدا کې اولنا د قرآن کریم عظمت ذکر کړي، د قرآن کریم صداقت. الله و ایمان نازل کړل انزلناه پدې کې اشاره ده یو دې ته چې دا د بر نه راغلې. الله و ایمان نازل کړل نو الله لوی دې نو کتاب بیلوي. نو اول کې وایي کتابون دا غټ کتاب ده، دا عظیم الشان کتاب ده. کاری سده د خلقو د تیارو نا رڼا ته راوستل چې څوک بیانې ته بیانې خلقو ته نتبه خلق د تیارو نا رڼا ته په قرآن کریم راوباسي. دانا چې په بل کتاب کبل کتاب باندې راوته شوه نو الله رب العزت با هغه کتاب نازل کړو او د قرآن کریم کې به د هغه تذکرہ کړوا چې دا قرآن میں نازل کا خو لیکن دا پورا کتاب نه ده. پورا کتاب برستو پلان کې سے لیکي او هغه باندې بیا هدایت خوريږي. هغه به تیرونا رڼا تر اوستل واغه کوي. نه قرآن کریم دې لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا الله رب العزت صفاتونه ذکر کړي. مسله د توحید بیا د پیغمبر تذکرہ کوي چې پیغمبر می کلم را لېګل لې ناغه می د خپل قوم په جواب باندې را لېګل لې. دا سنا چې قوم دی یو شانی او پیغمبر جواب دی بدلای نه چې خلق قوم کما جواب وای په هغه قوم کې می پیغمبر را لېګل نو داغي په جواب می را لېګل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغل نو دا هم د خپل قوم په جواب باندې راغل چې دا قوم ورسره یو ځای شي او دا مسله خلکو ته ورسي. بیا ورپسې تذکرہ د موسی علیہ السلام د کتابوم کوي. موسی علیہ السلام میرا لېګل او ناغز مم کتاب ور کړو. اغم داسې کتابو آسمانی کتابو داغیم داکارو چې ان اخرج قومک من الظلمات الى النور چې دا خپل قوم د تیارو نه رڼا ته راوباسا. په سبانه هغه دور کې هغه کتابو تورات چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې قرآن کریم راغې نو تورات منسوخ شو. وس تورات باندې اگر چې آسمانی کتاب ده اگر چې الله را لېګل له پاغي باندې هدایت نه خوريږي کو وسی سوک وای نو هغه باندې هدایت بند راځي هغه باندې به گمراهي خوريږي. اگر که آسمانی کتاب ده ولې منسوخ ده وس او
توراتو په خپل دور کې هغه د هدایت کتابو 1500 کال پورې دا کتاب روغو 1500 کال بعد بیا تورات په اصلي شکل کې نه ملاوېدو خلکو پکې تحریفونه کړیو خلکو پکې ځانه کمې زیاتې کړو انجیل چې راغلی نو 100 کال بعد بیا صحیح انجیل نه ملاوېدو نو داغي تذکرہ کوي موسی علیہ السلام راغه خپل قوم ته خبر وکړه بادشاہ په هغه وخت کې ظالم بادشاہ فرعون هغه خلکو ته سزاګانی ورکولې موحدین له به سزاګانی ورکولې او بنی اسرائیل له هم سزاګانی ورکولې داغي تذکرہ وکړي نو آخر کې اوشوس الله وی هغه فرعون می تباہ کو او دغه بنی اسرائیل چې کم حق پرسو چې کم موسی علیہ السلام باندې ایمان او ناغه می بچ کړو الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کامل کتاب دے نازل کړل منګه دل رتا تا الله وی ما نازل کړل نو تا ته می نازل کړل نو تم صحیح رښتونه پیغمبري دا کتاب الله وی ما نازل کړل نو دا کتاب رښتونه ده صدا پاره میرا لګل له تخرج الناس من الظلمات الى النور دې د پاره چې راو باسي بته د خلق لرا تب دا خلق راو باسي من الظلمات د تيرونا الى النور رڼاتا باذن ربهم د خپل رب په حکم باندې د خپل رب په توفیق باندې الى صراط العزيز الحمید اغلار طرف ته چاغه د غالب ذات ستایل شوی لتخرج الناس من الظلمات الى النور د تیرون رڼا ته بیراو باسي تیری غنی دي شرکیات تین داغي مقابله کې یو توحید ده دانګه راو باسي به د تیرون د بدعاتونه بیراو باسي سنت تا نو بدعات غن دي او سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه رڼا دا هغه یو دا هغه یو سنت دي پای کې کامیابی دا بدعات چې دي نو خلکو په یو شي کې غن بدعات جوړ کړلی هر ځای کې دغه بدعت چې ده هغه مختلفي احمد علی لاهوری رحمت الله علیه هغه د خلکو د پوکولو د پاره د بدعت تعریف کاو بدعت څه ته وایي هغه بدعت دي ته یو خو د علماء تعریفونه دي علماء لګي خبري کوي بدعت څه ته وایي عوامو د پاره بدعت په جنګلو هغه آسان ده په دې طریقې باندې دا چې کم یو کار په هر علاقه کې جدا جدا ده ناغه بدعت ده او کم یو کار چې په ټوله دنیا کې یو شان ده ناغه سنت ده سار دو رکعات چې ګوره ناغه کته په پاکستان کې که په هندستان کې که په عربستان کې که په قازقستان کې هر ځای کې شي خدا دو رکعات دي نو باز خلک ایران نو منځونه کې هم ځان شونه جوړ کړلی ځان منځونه جوړ کړیو بعضی منځونه داسي چې موږ نه پیژنو موږ صرف کتابونو کې نمونه اوریدلی بعض یو صلات رجبیه رجب کې به کول صلات الفیه زر رکعات به کول نو دا صلات رجبیه صلات الفیه نور نمونه بعضی نمونه داس دي چې هغه موږ اوریدلی نه چتا دا موږ نه اوریدلی نو په علاقو کې نو وسم زموږ دې نوې کل چې د توې چې قضا عمرې دا قضا عمرې څه ته وایي نو دا زموږ چې کوم مشران دي نو دا به پیژني او کنه د مشران عمر ختم شي دي تقریبا قضا عمرې څه ته وایي دا خلکو ځان یو شی جوړ کړو قضا عمرې به کوله د رمضان په اخرنی جمعه باندې سم منځونه به کول شروع به کړه نه چابا د سار نه شروع کړه ور خطو نرستو ناغي نیمه ورځې پوری دا غرمه پوری دا منځونه به کول سار نه به شروع کړه به سار کو بیا ماسپخینو کو بیا مازیګر بیا ماخام بیا ماسوتن بیا به شروع کړه سار چا به یو پیر کول یو پیر به چې ټول منځونه پوره کړو بس ته
چا به جدا جدا کول، چا به امامتې سره کول، چا به بانګونه وې. نو سهار چې مونځ به کاو نو نور به چوت ولاړو، 9 بجې به وي، 10 بجې به وي، شروع به کړه صلات خیر من النوم، بانګ به وي. نو چا بوله بانګونه وې، چا بوله یو بانګ وې، چا بوله جدا جدا بانګونه وې. دا طریقه سوا بدعت وکړه. نیو ځای به یو شان کېده، بل ځای بل شان کېده. دانګه حیله اسقاط چې ګوره دلته کې مخ کې او زموږ دور کې موږ نه لیدلې. مخکینی علماو کوششونه کړل او دا سيزونه دا بدعت ختم کړلی. وز به سره راشي پوز به تورګه زم انګری موي منګه کار کړل نه، کار مخکینی مشرانو کړل. دا بدعت اغي ختم کړلی. نه حیله اسقاط بکیدا. نو دلته کې به یو شان کېدا، نو کته بل شان کېدا، نو بل ځای بل شان کېدا، نو بل ځای بل شان کېدا. چا به روپۍ راوړې، روپو باندې لپاسه قرآن به خو دیو او هغه به ګرځاو. چا به ګوړه راوړو، د ګوړې لپاسه به قرآن خو دیو هغه به ګرځاو. چا به صابون راوړو، په هغه باندې قرآن به خو دیو هغه باندې هغه به ګرځاو. خو یو ځای یو شانو، بل ځای بل شانو، بل ځای بل شانو. دا ټول بدعت د ځانه جوړې کړې شوی طریقې وي. نو هر چا خپل مرضی و چې څه کول دا بدعات. نو دې په مقابله کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه، من الظلمات الى النور، د تیارو نه رڼا طرف ته، د بدعاتنا توحید، بدعاتنا سنت طرف ته، نو د شرکیاتنا توحید طرف ته، نو د شک نه یقین طرف ته. باذن ربهم، د خپل رب په حکم باندې، د خپل رب په توفیق باندې، د خپل رب په حکم باندې، الی صراط العزیز الحمید، اغلار طرف ته چاغه د غالب استایل شي ذات لار، چاغه الله دی. الله هغه ذات ته له ما فی السماوات و ما فی الارض. الله هغه ذات ته چې دغه په اختیار کې دی بادشاہت د اسمان نو د زمکه. د دې ټول اختیارات د الله په لاس کې، د بل چاله اختیار نه دی ورکړی. که څوک وایي چې بل چاله اختیار ورکړل، نو له ما فی السماوات و ما فی الارض دې بسوي. دا ټول بیان نشو کنه، ټول دا الله نشو نه سبګه هو دا بګه پلان کی با بالا ور کړل، دا بګه د باد زی موار دی، دا بګه د تبي زی موار دی، دا بګه د پلان کی زی موار دی، پلان کی زی موار دا ور کړیو پکې چا پکې دا بګه پلان کی دی، دا پلان کی نظام چې دی چلای. د زمکه نظام چې نه پلان کی با بالا ور کړل، دا اسمان نظام چې نه پلان کی لور کړل. دا غلط نظریه وی طریقې وی شرکیاتو دا الله ملک تقسیم کړو. نو چې یو سړی خپل د سړی خپل یو جیداد یو کوری س مال او دولتي سړی دې کې تاسو را پلان کې هم شریک دی. تاسو دا خبره چا سره وکړه کنه، وای استاد اکور چې استاد د پلان کې شریک دی، الله دې دیم نه چې دې سړی خپل کوری تا ته پته ای چې دا د ځان له سب ذاتی جوړ کړل. وای دا کور خو ستا سره درو شریک دی، نو بیا ګوره څه کی. او دنده کې دې صرف کور کې بل شریک نه برداشت کړي، او صرف په خلی په وینا باندې نه برداشت کړي، هغه ته به سکے او دې سکے. هغه ذات چې هغه هر څه پیدا کړی دا هغه دلته کې دارور چې خود د پلارز وې دی کنه، د څنګه چې د مخلوق دی هغه مخلوق دی، د ضرور دی، د پلار زوی دی، د مور زوی دی، هغه سره دې نه شریکي. سو وته استا د کور خو د پلار سره شریک، د رور سره شریک دی، هغه کسب بو کی ک نور سره نه په خلی باندې بتو وای ها کلاس ته دروانه چي ابو کی. الله رب عزت تر اوسه پورې صبر کوي. یو مشرک دغه سي په طریقې باندې چې هغه دا خبره کړله، نو دغه سي نه هلاک کړي. سو پوری چې هغه ته پورا مکمل واضح بیان نه کړي. پیغمبر را لګل کتاب وسره را لګل هغه ته مسله بیان کړل، هغه ځان ستړی کړل، خلکو خبره نه ده منلې، نو بیا مجموعي تور باندې تباہ کړلی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا الله په اختیار کې دي. هغه څه چې اسمانونو کې دي، چې پزمکه کې دي، دا ټول د الله دي. وویل للکافرین من عذاب شدید، هلاکت دا کسان د پاره چې کفر کړل، دا عذاب سخت عذاب به ورلا.
الذين يستحبون الحیات الدنیا دا کسان دي چې دی خوخی ژوند دنیوي لره علی الاخرت په آخرت باندې آخرت په مقابله کې دی دنیوي ژوند لا ترجیح ورکوي. هغه دنیوي ژوند څومره دی؟ هر یو سړی وایي چې دا پانی دی دا ختمېدون کې دی دا زایله کېدون کې دی بیا هم دا ژوند اخلي او آخرت پرېږدي. ويصدون عن سبيل الله ومن کوي خلق د الله د لارې نه ويبغونها عوجا او طلب کوي په دې کې کګلیچ په دې لار کې کګلیچ طلب کوي دا خلار نه دی دا الله لار چې دا خلار نه ده دین صحیح لار نه ده قانون شرعي چې دا صحیح لار نه ده کله په دې کې دا حدود جاری کول چې دا ظلم دی کله سوې لګیا دي کم ځای کې چې حدود دی قران کریم ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي نو هغه حدود جاری کول هغه عین انصاف دی هغه د ملک د پاره د انسانیت د پاره د امن او د هدایت ته دیسه کوي د لګیا دین دی په یو ځای کې راځي شریعت دی په بل ځای کې راځي او دلته په دمانه وړي غټي دي ښا دی وینا داده سینې دی پکار اگر لاړ شال ته وسې کنه دلته کو کنه دلته موږ ته ولي وې دومره وستی کیږي څه کولای شي لاړ شال ته کیو کا اولئک فی ضلال بعید دا کسان چې دی په دین کې کګلیش طلب کوي تد کګلیش بګه لټای او دلته کې لک خلق نه دي دلته هم ډیر شي خلق دي او دلته کې په دین کې بده داسې اعتراضونه کوي چې سره به حیران کی چلو کوم مستسر اوس داسې اعتراض به وکړي چې خلق د دین نه اړول غواړي دي خلق کافر کول غواړي یو پیره مانا چاته پوسو کو دا بازي خلق ته پوس کې دا خبره دغه سي عام مجلس کې روا چي کله کله داسي مناسب هغه باغ وخت باندې داغه ذهن کارونه کی جواب ورنکړي شي یا داسي چې مولا پکې سوکینا خپل منځ کې دغه سي خبر راوا چي خبرات الکه دا خو رښتیا دا خو دې څه ده کنه نو مان ته پوسو کو یو تن وی چې الله رب العزت هم خیره کوي او موږ هم خیره کوو من کې الله کې څه فرق شو ما کوم ځای کې خیره کړلی وای ولې تبت یدا بالعب وتب چی وای ما ته تا چا ویل دا خیری دي دا خیره سره اډو دینه دا خو الله خبر ور کوي الله خبر ور کوي چې او ابو لهب تبا ده وس کنه تبا سبای ګوره تبا ده ما الله خبر ور کوي چې د سبانه ورځ د تباہی ده سره وغلی شو ما دا اعتراض ته چا خودل نه ویناس په زما په ذهن کې راځي ما نه استادین کې نشتی دا د بل زیاده یو لینک ده دا هغه دهریانو طرف نه دا شی راغله چا ته ویلی اما یک ته زبې ته خیم کم زین دا اعتراض راغله اما دا اعتراض هغه خلکو مخکې مکوا دا اعتراض ځان پوکې په غریبانه ماته خو یوازې وي ما اچا ته وای چې دا خلکو مخکې دا نه کوي خلکو مخکې وي خلک گمراه کوي چې الله هم خیره کوي موږ هم خیره کوو نه الله کې موږ کې فرق شو हैन ما وې دا خو زمونږ کم چې اهل لغت دي نحویان دي هغه وینا دا جمله انشائیه ده او دا جمله خبریه ده مې په یمن ته نه پويږي چې دا د جمله انشائیه څه ته وي جمله خبریه څه ته وي نو ما یو طرف ته دا اصل کې جمله خبریه الله خبر ور کوي که جمله انشائیه جوړه نو بیا دا غي مطلب بدایي الله مونږ ته طریقه خي او چې ستا دشمنی نو تب زمانه دسی غواړي چې یا الله دا ابو لهب تبا کې نو لاسونه ولا تبا کې نو ټوله تبا کې الله ایمان غواړي کنه مونږ ته چل خولله کنه قران کریم کې لګ اعتراضونه نه دي خلکو اعتراضونه کړل ډېر کړل یو دا قران کریم دا الله کتاب نه دی ولې دا الله کتاب وې نو دې کې به داسې نو ویلي چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله نو دا خو چې الله چې ته بل له دا کتاب چې دا بل چا ده
دا اعتراض به کوي کنه. ورپسې وایي الحمدلله رب العالمین، ټول تعریفونه د خدای توب د الله د پاره دي. نو دا چې د الله کتاب وي نو الله د پاره څنګه دي؟ بیا به الحمد لی به ویلو، ټول تعریفونه زما د پاره دي داسې به ویلو. نو الله چې وایي نو الحمدلله رب العالمین الله بل له او دا کتاب چې دا د بل چا دی. نور دغه چې ګرځي روانې پکې قرآن کریم کې زی په زی باندې دغه اعتراضونه خلکو کړلي، په دې باندې کتاب لیکل خلکو لیکلي او بیا د هغې جوابونه هم شي دي. نو د دې مقصد بس ای د مقصد دا دی قرآن کریم چې اول نه شروع کې داسې دا لګا یو وړوکی هغه چې کله د نرسرۍ نه لږ ډېر رادې خوا شي نو هغه ته بیا استاد ورته په بورډ باندې ولیکي بخدمت جناب هیډ ماسټر صاحب، هیډ ټیچر صاحب، جناب عالی وغیرہ وغیرہ دا شنو توخی دامت برکاتهم دا ولیکي ځان سره. دا دې چې لیکي دا چاته لیکي؟ دا ما ته به دسی لیکي دسی وایي ما ته به دغسې وی ما نه چې غواړې ما نه چې چوټي غواړې نو ما ته به داسې درخواست لیکې ښه نه هلته ته ولیکي په بورډ باندې دا ځان نه ولیکئ، دا ځان سره ولیکئ کا یاد کئ. نو کله چې بیا تاسو چوټي غواړئ د مرض دپاره غواړئ نو دا به لیکئ، او د هسې ضروري کار دپاره غواړئ نو دا به لیکئ، دا وغیرہ وغیرہ. دا استاد لیکي که نه خپل نوم ورسره لیکي بخدمت جناب هیډ ماسټر صاحب، هغه لګیا دی موږ ته درخواست لیکي. الله موږ ته چل ښیي. ته چې شو کتاب شروع کوې نو داسې به وایې چې بسم الله الرحمن الرحیم، ته چې مونځ شروع کوې نو داسې به وایې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، داسې به وایې که نه. ویبغونها عوجا، خبره بل طرف ته لاړه. ویبغونها عوجا، طلب کوي په دې کې کږلېچ. قرآن کریم کې بعضې اعتراضونه دغه ما چې کوم دا اعتراضونه وي دا هم بې ځایه اعتراضونه دي. اعتراض نه دی، دا څه علمي اعتراض نه دی چې علمي اعتراض دی. دا د دې سړي قمقلتوب د پوندو نه شروع کوي راوباسي ښه، دا د پوندو پورې قمقل دی، دا د اعتراض کوي. که هغه په تبت یدا ابي لهب وتب باندې اعتراض کوي او که دی په الحمد او په بسم الله باندې اعتراض کوي، بل یو پکې نور پکې هم راغلي. هغه دا قرآن کریم چې دی په دې کې بعضې ټکي داسې دي نه یو شان راځي بل شان راځي، یو باندې زور راځي بل باندې زیر راځي، وایي دا غلط دی. چا په الف لام میم باندې اعتراض کړل، دا الف لام میم غلط دی، دا خو علم وایا کنه، علم ذالک الکتاب لا ریب فیه، اولنې ټکی غلط دی، دا هغه اعتراض دی. دا ستا اعتراض غلط دی، بې ځایه دی. که تا لګوړې سبق ویلې وې نو تا به دا اعتراض نو کړی، لګوړې تا کې عقل وې نو دا اعتراض به دې نو کړی. وی یا خو داسې وایي چې عالم ذالک الکتاب، او یا که الف لام وې نو بیا به زال لام کاف دغسې به بیا وې ټول بیا به دغسې یو ټکی وې که نه، دا دغه اعتراض دی. دلته کې زمونږ چې ګورې نو چا ځاله نوم یې ښودی دی، چا یو یې ښودی دی، چا بل یې ښودی دی، چا پی 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 ښودی دی، چا پی ټي آی ښودی دی، چا بل شي ښودی. هغه دا څه شی دی؟ دا کم یو ټکی چې دی لږ دوه درې ټکي راغستې دي، اول ته کې د هغې نه مراد چې دی نو غټ اوږد شی دی. مخکې موږ وایو ان ډبلیو پی، د هغې نه اوږد شی هغه په کرښه کې نه راته، نو هغې ان ډبلیو پی لیکه. دغرنګې دا باندې اعتراض کوي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. هلته کې لیلة القدر دی بلکې لیلة القدر دی، نو دا یا به دا اولنی صحیح یا به دا اخرنی صحیح، دا خمقلتوب دی. اول راشه صرف نحوه کې نحوه ووایه لغت ووایه، نو بیا به تا ته پته ولګي چې په دې ځای کې به داسې وی په دې کې به داسې وی، که نه ولې ستا په پښتو کې نه دي څه راغی چې دی که نه دا راتللی نو چې هلته کې راتللی نو دا چې کله ته استعمالی نو ښځې دپاره څه راغله، سړي دپاره وی راغی، دا غلط دی ښه چې ښځې دپاره راغله وایي، سړي دپاره دواړو دپاره راغله وایي که نه، دا خو جبه ده.
الته کې د هغې دپاره چې استعمالېږي جدا استعمالېږي دی لپاره چې استعمالېږي جدا صیغه استعمالېږي دی په بل څه باندې اخته دی عقل پکې نه بیا دېس خبرې کوي نه پکې عقل شته نه پکې پوه شته اعتراض بل شان کوي اولئک فی ضلال بعید نو دغه کسان په گمراهۍ ښکاره کې دي په گمراهۍ ډېره لرې کې دي ډېره لرې گمراهۍ کې پراته دي قرآن باندې اعتراض کوي چې قرآن کریم باندې ته دغسې اعتراضونه کوي نو دا غټ ځان گمراه وګڼه ښه الله وایي فی ضلال بعید ډېره لرې گمراهۍ کې دي خبره په دې باندې بس کوه الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي ان شاء الله بیا